او زمونږ حکومت هم وایي مونږ احتجاج کوو. نو ته چاته احتجاج کوې؟ تا سره خو یو لار شته دی او هغه دا ده چې حکومتي لیول باندې عالمي چې کوم عدالت دی، عالمي بین الاقوامي عدالت، هغې ته دا کیس هلته پیش کړه چې ولې کېږي بار بار دا تا سره دا پاور دی. خو زه افسوس سره دا خبره چې څه کار خو زموږ د مسلمانانو د عوامو دی، خو دې کې څه بنیادي کار زموږ د حکمرانانو دی. شپېته ملکونه دي د مسلمانانو، شپېته ملکونه دي. او که دا ووایم چې د یو دوو نه علاوه یا دوه درې به زیات نه سي، د دې نه علاوه نور زموږ د ټولو ملکونو حکمرانان دا د دغه خلکو غلامان دي. دې کې بلکل شک نشته، بلکل پکې شک نشته، دا یقیني خبره ده. د ډالر غلامان دي، د روپۍ غلامان دي، عبدالدینار او عبدالدرهم دي. دا دوی د خپل حکومت د حاصلولو دپاره هر ظلم ته تیار دي، د امریکې د خوشحالولو دپاره هر ظلم ته تیار دي، او د مغرب د خوشحالولو دپاره هر به دوی استعمال. نننۍ ورځ دا په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د احتجاج ورځ ده، د قرآن په باره کې، د قرآن د بې حرمتۍ په باره کې. دلته هم دا و بهر ملکونه احتجاج زموږ کار دی، زموږ د عوامو کار دی. او زموږ حکومت هم وایي مونږ احتجاج کوو. نو ته چاته احتجاج کوې؟ تا سره خو یو لار شته دی او هغه دا ده چې حکومتي لیول باندې عالمي چې کوم عدالت دی، عالمي بین الاقوامي عدالت، هغې ته دا کیس هلته پیش کړه چې ولې کېږي بار بار دا تا سره دا پاور دی، تا سره دا پاور دی چې د سویډن سره معاشي بایکاټ وکړه. ستا کار احتجاج نه دی. تا سره دا پاور دی وزیر اعظم صاحب، تا سره دا پاور دی چې ته د سویډن سفیر د دې ملک نه ولېږه چې دلته به ته سفارت نه کې او خپل سفیر ترې راوغواړه، تعلقات ورسره ختم. د دې نه مخکې حکومت کې یا دا به ووایم چې د ډېرو د ناکارو خلکو حکومت به ورته ووایم، ځکه دوی به ویل دا ډېر زیات ناکاره خلک دي، دا یهودیان هم دي او دا څه دي د یهودیانو دغه هم دي، دا سلاکار هم دي. نو د هغوی په وخت کې فرانس دا یو بې حرمتي کړې وه، یاد شي دلته. نو دا ټول خلک چې دا اوس دي، دا اوس چې کوم دي، دوی ټول سړکونو ته راووته او چوکونو ته او یو پر زور دا مطالبه یې کوله چې د فرانس سفیر دا د دې ملک نه لرې کړي. هغه لرې کړ، هغه لرې کړ فوري. د هغه په وخت کې یعنې د سابقه وزیر اعظم په وخت کې د فرانس سفارتخانه بنده وه ټوله. کله چې دوی رال دوی د فرانس سفارتخانه کولاو. اوس دوی له پکار دي چې د فرانس نه سویډن کمزوری ملک دی. ستا په لاس کې دا نه دي چې زه مې احتجاج کوم چې سویډن مرداباد. دا خو به د عوام وایي، دا خلک به یې وایي، تا ته به یې وایي. ستا کارونه دغه دي. ځکه سمندرونو دوی د دغې غلامۍ په وجه باندې د قرآن بې حرمتي برداشت کوي، خو خپل حکومت ختمول او هغې ته رکاوټونه جوړېدل دا نه برداشت کوي. قرآن دې بدنام شي، قرآن دې بې عزته شي، حرمین دې بې عزته شي، دا خو چې زما حکومت قایم او زه پکې یم. د دوی سوچ دا دی. موږ دې ته دا وایو، دا مطالبه هم ده د ټولو عوامو چې په دې کار نه کېږي چې ته په اسمبلۍ کې قرارداد څه شی ورته وایي، قرارداد مصمد دا ځان تا سره لاس کې فور دی، ته دا کولی شي. زه دا نشم کولی چې زه د سویډن سفیر ولېږم او خپل ترې ووایي، خو تا سره شته، ته دغه کار وکړه. او داسې سخت کار خو نه دی. خو لویه مسله دا ده چې تاسو ته ما ویل آخري خبره، موږ د IMF غلامۍ کې راغلي یو، د ډالر په غلامۍ کې راغلي یو. دا خبره کولی نه شو، دا نشي کولی زموږ دا حکمران. نو دا دی موږ د دې دا چې دلته څومره ناست یو د دې عوامو د دې خلکو څومره پورې زموږ اواز رسي، زموږ د حکومت نه دغه مطالبه ده چې سویډن حکومت سره
سفارتي تعلقات ختم کړئ، کاروباري تعلق ورسره ختم کړئ، د سویډن چې کوم مصنوعات دي د هغې نه بایکاټ وکړئ، هغه بند کړئ په دې ملک. ته ګوره چې دغه ملک هغه تا ته بیا سوال او زاری کوي او که نه کوي، او چې کله ته سوال او زاری وکړي بیا به ترېنه کلکه خبره اخلي چې بیا دپاره به ستا په ملک کې داسې نه کړي. داسې ټیک ده چې دا نی په خوبونو ګوره کار نه کېږي. نن دنیا کفر چې دی که نه کفر هغه اسلام پسې راغستی ده، په دې نه کېږي چې وخوره وڅکه واغونده او کاروبار وکړه او بس او هاهو دې باندې نه ده. د اسلام حفاظت په موږ او تاسو فرض دی. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله ته رانه راضي شي. یا الله چا چې دا عمل کړی د بې حرمتۍ، یا الله ته ورله واقعي سزا ورکړي، سخته سزا ورله ورکړي. یا الله هغه سزا ورله ورکړي کومه چې تا ابولهب ته ورکړې وه، هغه سزا ورله ورکړي کومه سزا چې تا فرعون او نمرود ته ورکړې وه. او یا الله زمونږ د قرآن حفاظت وکړي، د مسلمانانو په زړونو کې د قرآن حرمت او قدر پیدا کړي. او یا الله رب العالمین زمونږ په دې ملک کې امن او خوشحالي او عدل او انصاف راولي. او یا الله د دغه قرآن نظام په دې ملک کې راولي. او یا الله رب العالمین زمونږ قیادت صالحه راولي، نیک عمل استانه یریدونکي خلک راولي. یا الله د ظالمانو جابرانو او بدماشانو نه یا الله ته وساتي، تم ترې خلاص کړي. او یا الله د خیر فیصلې په دې ملک راولېږي، د خوشحالۍ یخې هواګانې په موږ راولګي. او یا الله یخ بارانونه وکړي. او یا الله زمونږ معاشره د قرآن مطابق جوړه کړي. وصلی الله